بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء. محکیات کی اللہ رب العزت د وحدانیت تذکرہ او ذکر کړو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. د عقیدې بیان کړو په دې طریقې سره تاسو رب او الہ سره د یکیو الله تعالی دی، نور الها او نور مددګاران او نور د عبادت لایق څوک نشته سوای د الله تعالی نه. دا ځکه په دې باندې قرآن کریم کې ګڼ شی آیتونه دلیلونه موجود دي او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکاونه د الله تعالی وحدانیت د الله تعالی ځکه یکی یو دی او یو د عبادت لایق دی، نور څوک ورسره شریک نشته دی، وحده لا شریک ذات دی. دې د وجې نه د مخکې روان آیات کوم دی د نن ولا چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر او همدارنګه وما انزلنا من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. دغه ټول کارونه چې کولی شي یکی رب ذات کولی شي، نور څوک دغه کارونه نشي کولی او نه څوک د دغو کارونو قابل دي او نه څوک کولی شي او نه به څوک وکړي. څنګه څومره لوی پیر مرید فقیر امیر څوک هم نشي کولی. یو د الله تعالی د وحدانیت د کارونه یو دا کار هم دی. په دې آیات کې څو پنځه شپږ امور ذکر کیږي، پنځه شپږ کارونه ذکر کیږي. دغه د الله تعالی نه علاوه بل څوک کولی نشي، نه په ټکنالوژي سره او نه په طاقت سره او نه په قوت سره په یوه طریقې سره هم څوک نشي کولی. د او کارونه یو کار دا هم دی لکه فی خلق السماوات والارض، د اسمانونو او د ځمکې پیدایش وګوره. اسمان ته بغیر د ستنیونه او بغیر د رنګ روغن د خرابېدلو نه اوسه پورې تر هغه د الله تعالی د پیدایش وخت نه واخله تر اوسه پورې دې کې نه سفر راغلل، نه رنګ خراب شول، نه د ستنې ضرورت ورته راغلل، بلکې د الله تعالی کوم نعمتونه دي هغه هم د اسمان نه نازلېږي او دغه شان د اسمان او دغه شان د بغیر د ستنې والا بل څوک دا شان د چاته نشي جوړولی نه درولی شي. او دنیا کې مو تاسو وګورئ چې یو معمولي غوندې وړوکې غوندې چال جوړوم، څو کې بیمونه لګوم او دیوالونه ورته څلور طرفه وي، او که څلور طرفه دیوالونه نه وي بیا ورته ستنې کومې دي پیلر یې هغه ورته لګوم څلور پنځه. او الله رب العزت دومره لوی ذات چې بغیر د ستنیو نه دومره لوی چت لوی اسمان درول دا د الله تعالی وحدانیت سره مناسب دي، بل شان دا شان کار څوک نشي کولی، دا خالص الله تعالی کولی شي. او بل پیدایش د ځمکې را ځمکې ته وګوره څرنګه ښایسته یې غوړولي دي. بل ځای قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي د ځمکه مو داسې طریقې سره پیدا کړې دي چې نه ډېره سخته دی او نه ډېره نرمه دی، بلکې دا مو داسې طریقې سره پیدا کړي چې انسانانو معاش او زندگی په دې باندې تېرېږي. او همدارنګې نور حیوانات او زنده سر کوم ځناور دي دغه ټول په اسانۍ سره ژوند ورکې تېرولی شي. واختلاف اللیل والنهار، شپې او ورځې بدلولو ته وګوره، شپه راوستل او ورځ راوستل. اوس د ورځو او ورځ ختمه شوله او اوس ورځې باندې دا شپه راغله تیاره راغله، بل څوک داسې ذات نشته دی چې دغه شپه ختمه کړي او ورځ واپس راولي، نه بلکې دا د الله تعالی یک یو ذات دی چې دا شپه یې راوستله څه ګنټې دغه شپه وي دې نه پاس دی او بیا به ورځ بیا به رسي. همدارنګې والفلک التي تجري في البحر، همدارنګې کشتیانو چلول شو دغه سمندرونو کې
وګوره لوی لوی کشتي کوم دی بحري جهازونه کوم دی بیړۍ کومه دي لوی لوی غرونه برابر سدي هغه سمندر کې چلیږي خو دا هم د الله تعالی په قدرت سره چلیږي څه کله هم الله تعالی ته خوښه نه شي د الله تعالی اراده دا شي چې اراده د غرق شي نو دا څوره سمندر کې څوره کشتي یا بحري جهازونه یا بیړۍ وغیره څوره څه هم نظام دی دا ټول په کن فیکون سره ختمولی شي د الله تعالی په قبضه او اختیار کې دي بل څوک دا نشي کولی وما انزل الله من السماء من ماء د بر اسمان نه اوبر راول فاحیا به الارض بعد موتها د ازمکه چې یو ځل بیا د وچوال نه پس ته بیا ژوندې کی څه مطلب فاحیا به الارض بعد موتها ژوندې کی پس ته مرنه مدد یو ځل وجه شي بيخي لکه ازمکه باران نه شي هغه ځکه ګرد غبار دوړي او همدارنګه د خاورې ارڅ خراب وي د ازمکه کومه خیستواله تزګي د ارڅ ختم وي او ځکه الله رب العزت اسمان نه اوبه نازل کی باران نازل کی نو د ارڅ بیا ورستر او تزه خسته لګيږي نو دا عادت شو لکه پست مړول نه بیا ژوندې کی او بلدان وبس فيها من كل دابه او هر قسم څوره جناور دي حیوانات دي په دې ځمکه کې یو ځای بل ځای پیدا کړي دي خوروري کړي دي او دغه پیدا کوونکي هم سره یو الله تعالی دی او بیا دغه ته رزق رسول او خوراک رسول نو دام د الله تعالی د وحدانیت د علامونه یو علامه یو نښه دی چې وګوره دا شونه کار بل څوک نشي کولی او کډیر خلک هم دا دوی کې یاره پلنکې پیر لوی لنګر چلی وي دا کوي یا کوي ټیک دی دا څه مناسب خلکو ته مناسب علاقې ته یو ملک ته وچلی پورا دنیا ته نشي چلولی او الله تعالی یو داسې غفور رحیم او رحمان او رحیم ذات دی وګوره د الله تعالی نعمتونه دنیا کې حیوانات انسانان چرند درند پرند هر څه خوري او چې ته ورکې د الله تعالی نعمتونو کمې نه رسي الله تعالی خزانې لوی دي وتصریف الریاح همدارنګه هواګانو چلول شو والسحاب المسخره بین السماء والارض همدارنګه اسمانونو د اسمانونو او د ځمکې منځ کې اوره کوم دی دا یې تابع کړی دی مطلب چې نه کوزه رسي او نه پاسه ځي په خپل مقدار سره ځکون زمې الله تعالی دغه اوره درولی دی اوره ډیوټي مقرره کړي هغه ځای به خپله ډیوټي په هغه ځای باندې ودار دی یو بل طرف ته د کمې او زیاتې نه کوي نو دغه ټولو کارونه له څه دي یک یو الله تعالی دی بل څوک دا کارونه نشي کولی نو معلومه شوله چې والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم د غیرت د تاسو یک یو رب دی بل څوک مددگار او بل څوک د سجدې کوونکی بل څوک د سجدې لایق د نشته دی الله تعالی علاوه بل چې د سجده ولګولی شي الله تعالی علاوه بل چې ته عبادت وکولی شي بس خالص چې کې الله تعالی عبادت لایق دی نور څوک دې سره نه په ذات او نه په صفاتو کې شریک نشته دی وګوره دې ځکه چې دا د ځمکې اسمانونو کې الله تعالی علاوه یو بل خدای وی کنه لو کان الہۃ کچری د قران کریم بل آیات دا شوندې کدا شنه د ځمکې اسمانونو کې لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا کچری ځمکې اسمان مېز کې یو بل الہ وی کنه نو د ځمکې اسمان مېز کې بیا بګړاو برغلې وي ځکه چې یو خدای ویلی چې راځه کوټه خلکو باندې باران ورم دي ته باران ضرورت دی او بل ویلی چې نه دوی د موته بيداری سي نه دي کړي نو زه دوی باران نه ورم نو دوی خپل مېز کې سره ټکراو شي وي او د ځمکې نظام به ختم شي خراب شي نو معلومیږي چې بل خدای نشته دی انده یک یو خدای دی او د یک یو مددگار دی او خلکو دا سوچ دي چې د شر بل خدای دی او د خیر له بل دی همدارنګه د باد او بریخ ولا بل دی همدارنګه صرف بل دی همدارنګه بچی ورکول ولا بل دی نرینه اولاد ورکول خزینه اولاد ورکول همدارنګه خزې ته خمل ورکول دا بل بل خدای دی نه بلکې بس صرف یک یو د اختلاف دی چې الہکم الہ واحد رب د تاسو یک یو رب دی بل څوک رب دی سره شریک نشته دی نه په ذات کې شته دی او نه په صفاتو کې شته دی نه دې قانون له بل څوک شته دی که یو عقلمن سړی وي هغه دا آیات پورې صرف دا دوه آیتونه یو دا چې الہکم الہ واحد په دې آیات باندې سوچ وکړي چې دې آیات کې رب سي او بیا دې آیات ته سوچ وکړي چې ان فی خلق السماوات والارض سلیم العقل برابر ذهن لوي نو هغه به دا ذهن تسلیم کوي او دا خبره ومني چې دا ګڼ کارونه لڅ دي دا کارونه یو الله تعالی کوي شي بل څوک نشي کولای د چا په قدرت او واس کې نشته دي اوس دا هوا راوستل او همدارنګه اوبه راوستل او همدارنګه نور ګڼ کارونه کول د یورپ کولی شي نور څوک نشي کولای الله تعالی موږ یې عمل کولو توفیق نصیب کړي خو څوک د عقل لوي عقل نه پوهې خلک وي نه هغه په دې پوهېږي چې دا رب سره یک یو دی عبادت لیک صرف یو الله تعالی دی